الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سورة الشورى آية نمبر 30 وما أصابكم وهغه چې ورسیږي تاسو ته من مصیبت یو مصیبت فبما کسبت ایدیکم نو په دې وجه باندې چې کړی وي یو ګناه ایدیکم ستاسو لاسونو ویعفو والله معافي کوي د ډېرو عن کثیرن د ډېرو جرمونو د ډېرو ګناهونو الله معافي کوي وما انتم نه تاسو بمعجزین مقابله کوونکي د الله سره فی الارض پزمکه کې وما لكم نشتستاسو د پارا من دون الله دا الله نه سوا من ولی سوک دوست ولا نصير نسوک مددگار ومن آیاته دا الله د قدرت د نخونه الجواری کشتی دی فی البحر پدریاب کې کل اعلام د غرونو بشان دنګ دنګ ای یشأک الله اغوړي یسکن الریح دا هوا په زیبنه ودری فیزللنا نو وبغرزی دا کشتی روا کې دا ولاړ علی زهره پملا د دریاب باندې ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخ نخدی لكل صبار د هر صبر کوونکی مسلمان د پاره شکور د شکر استونکی مسلمان د پاره او یوبقهن یا با الله هلاکی کی دا کشتی بما کسبوا د دې ګناهونو په جبانی ويعفو الله تعالی معافی بیان کثیرین د ډیرو جرمونو ويعلم الذين او دا چې یقین وکي هغه کسان یجادلون فی آیاتنا چې جګړه کوي زمونږ د آیتونو په باطلولو کې په دې خبر یقین وکي چې ما لهم نشته دوی د پاره من محیص تیښته یا زیاده تیښتې فما اوتیتم من شیء هغه څه چې درکولی کېږي تاسو ته من شیء چې هر څه دي فمتاع الحیات الدنیا نو دا فایده د دنیوي ژوند ده وما عند الله هغه څه چې د الله سره دي خیر غوره دي وابقا او پایدار دي للذین دا خلقو دا پارا آمنو چی مانی راوڑ دے وعلا ربهم پخپل ربانی یتوکلون توکل کئی والذین آکسان یجتنبون چیزان ساتی کبائر الاثم دا غٹو غٹو گناہننا والفواحش و دا بے حیا کارننا و اذا ما غزبو کل چی دی غسشی هم یغفرون دی بیا ما فکون کی یو بدل نالی والذین آکسان دی دا استجابو لربهم چی حکم منی دا خپل رب واقاموا الصلاة او پابندی کوي د منځ وامرهم شورا بینهم وامرهم او کارونه د دوی شورا په مشوره باندې کیږي بینهم په خپل میز کې ومما او بعض هغه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون خرج کوي د الله په لار کې والذین دا هغه خلق دي اذا اصابهم البغي کله چې ورسیږي دي تزیاته هم ينتصرون دی بیا بدل مخلی وجزاء سیئه او بدله د سیئه او د بدی سیئه بدی دا مثلها پشان دا غیبانه یعنی چا زیاته کو دا غي جواب جایز دی او فمن عفا چا چې معافي وکړه او اصلها او عمل صالح وکړو خپل عمل ټکو فاجره نو اجر د علی الله په الله باندې دی انه یقینا الله تعالی لا يحب الظالمین خو ظالمان ولمن انتصر غچا چې بدل واغستو بعد ظلمه پس د ظلم پلنا چې ظلم سره شوی دی فولای کدا کسان مالیهم نشته په دیوانه من سبیل ملامتیا انما السبیل بشک ملامتیا الذين فخلق باندې دا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلق باندې ويبغون فی الارض او بغاوت کوي پزمکه کې زیاته کوي پزمکه کې بغیر الحق ناحق اولای کدا کسان لهم د دې د پار عذاب دی الیم دردونکه ولمن صبر چا چې صبر وکړو وغفر او معافی وکړه خپل حق چا ته پرې خودو ان ذلک یقینا دا کارونه دا صبر او خپل حق پرې خودل من عزم الامور د پرس کارونه نه یو کار دی او ډیر لوی کارونه یو کار دی ومن یذلل الله او سوک چلای بیلاری کی فما له نشتر د پارا من ولی سو کار جوړونکې من بعده پس د الله نه سوک دوسه نشتر الله نه پس وتر الظالمین تبغور ظالمانو تا لما راوا العذاب کله چې وبیني عذاب په آخرت کې یقولون وی بهل الى مردنا یشته واپس للتا من سبیل سلار وترى